زما 5000 کسان نوکران په خپله حلقه کې لګول دي ناست دي دلته د روټي کور ته مې ولاړونه وړ دي په خدای مې قسم وي چې اوسه پورې پکې یو زما سره پاتې ټول دي یا اچانک زمونږ صوبایي صدر دا میټینګ یې خلی و اجنډا کومه یې خلی شوې ده په هغې کې د احتجاج چې موږ د موجوده حکومت خلاف چې کوم صوبایي حکومت دی نه خو پاکستان پیپل پارټي په مرکز کې په حکومت کې ده او نه په صوبه کې ده او د خپلې پارټۍ په خپل لیول باندې یو کردار دی یو طریقه کار دی هغه موږ ادا کوو نن چیلنج ورکوم تاسو ټولو له چې 11 کاله په دې صوبه د پاکستان پیپل پارټۍ حکومت راولئ او که کوم سړی بېروزګاره پاتې شو د کوم سړی د هغه د واټر سپلای سکیم نه د روډ نه د سکول نه د یونیورسټۍ نه د کالج نه پاتې شو راشئ ما پانسي کې حلال مې کړئ لیکن هیڅ څوک انصاف اول په پیپل پارټۍ والو کې نشته اول انصاف په موږ کې نشته تاسو څه وایئ چې موږ ځان ته څومره نقصان رسوو د ټول ملکان ډویژن خلکو ته زه دا وایم تاسو څه وایئ چې موږ څومره نقصان ځان ته رسوو او هم رسوو ځکه زما د محمد علي شاه باچا ورانه ده نو په کومه طریقه چې زه حربه استعمالوم محمد علي شاه به راتلم او نیغ به په پارټۍ کې بره ناست یم چې زه پیپل یم منافق پیپلی دې ته وایي د دې نه بل غټ منافق پیپلی شته چې یو طرف ته مې یو لالی دی او بل طرف ته مې بل لالی دی یو به دله ورکوم بل به دله ورکوم او بیا به دواړه بل له ورکوم لیکن جنډه به مې لګولي چې زه جیاله یم دا مونږ کوو که دې کوو د خدای لپاره په خپل هېواد کې سوچ وکړئ په خپل دا الیکشن تاسو ولې بېللی کاڼي بوټي اړوئ زه ګوره چې زما ډېره تجربه ده زه د دې پارټۍ 11 کاله سیکرټري جنرال پاتې شوی او په سختو حالاتو کې پاتې شوی چې بیبي د دې مرګ نه بار وه او موږ به دلته مقابله کوله ما ته د هر سړي او د هر غیرتي ایمان معلوم دی او چې کله الیکشن وشي نو بیا یې خوله چینګه نیولي ځای په ځای باندې ولاړ دي یاره هی څه کار مې وکړو دا بل خواله نشي وتلی او چې هغه ورته ووایي نو وله درې لاپې ورکړي وایي ځه دې خپل زما به دې خپلو سترګو لیدل دي زه خو باچا خالي نصیحت کوم نو ماته خو څه نه دي معلوم ځکه اوس زه نصیحتونو ته کېناستلی ما په خپلو سترګو لیدل دي چې زموږ حکومت و په دې صوبه کې د ایم پي څه مشترکه سهار چې به زه راپاڅېدم نو ویل به یې نن پیپل یوت والا راوتي وو او به یې زموږ د منسټر په دفتر ورننوته کرسۍ ته هغه کېناسته او منسټر ته یې کنځل وکړو هغه یې له ګیټ نه بار خپل منسټر او په سکریټریټ کې به داسې ګډ ګرځېده ویل زموږ حکومت دی نو چې کله دا حکومت ختم شو نو هغه هلکان راله ما خواله زما خواله چې راله ما یې ولې ویاره چرمې صاحب مخکې به مونږ د سکریټریټ له تو ما یې اوس چې ستا هغه پلار ته د ګیټ نه وردننه چې تا ته پته ولګي چې ستا په هغې کې عزت وکړه نه په دې کې دې عزت وکړه او ستا ملګری ته د سخته خبره هم کولی شوه تا د هغه چې څه طریقه کار و لیکن اوس ته ورشه تا په ګیټ دننه پرېږدي مونږ دا کړی دي په دې نه کېږي په دې خبره نه کېږي او یا ناست یم
په کور کې ناست یم زما دې په خدای قسم وي زما څخه دا پیره دا شوې ده چې زما په خپل ځان اعتماد ورک شوی په خپل ځان مې اعتماد ورک شوی چې زه پیپلی یم کنې ځکه چې زه په دې لارې ګرځېدم دلته ډېر ډېر روچي ناست دي نو یې به چې چا له ورکوو که یې نه ورکوو هرې پارټۍ والا به ووایي چې نجم الدین له خو ورکوو خو ما یو زما سینیر ملګري نه دي لیدلي چې هغه د خپل کور نه وتی دی بل ځای کې له ورغلی چې دا ووټ مونږ له راکوي او که ورغلی دی نو یو روټ یې په هغه یو سایډ ایستلی دی بل یې په بل ایستلی ایم پي ای نه ورکوم ایم ان ای نه ورکوم او یم پیپلی ایم ان ای نه ورکوم ایم پي ای نه ورکوم او زه به پیپلی دا خبرې په مونږ کې دي چې اول کې نه دي مونږ مسلې راوارېږي چې پیپلیان ډېر شی د خدای کاڼي بوټي له نه ډک دي کاڼی چیړی لاندې پیپلی پروت دی بل هېڅوک نشته پیپلی دی پیپلی دی پیپلی دی خو که مونږ کېناستو قرآن قسم هم وکړو چې دې خپل پیپلي ورور ته په ښه نظر ګورم ده ته په بد نظر نه ګورم دا د خپلو نه نه نیسم دا د خپلو نه نه راکاږم انشاءالله الیکشن به هم ګټې جلوس هم ایستی شي جلسه هم کولی شي میټینګ هم کولی شي او هر کار کولی شي او چا ویلي ګوره دا یوه پیپل پارټي ده چې په دې کې هر ورکر ته اجازت دی ترینې زه دلته لږ ساعت 5 منټه ناست وم 5 کسان راپاڅېده سټیج یې په زور واخیست او تقریر یې شروع کړو بلې پارټۍ له خوا ته ورشه ورشه چې زه ستا ایمان وینم چې ته سټیج والې او هغه ته ووایه چې به یې زه په تقریر کوم ته کښېنه په ښه لاره او بیا په هغې کې هم زموږ اعتراضونه 200 بھائی دا شیونه به لرې کول غواړي د دې پارټۍ سره که د چا دی او که نه دی زموږ خو اصل ژوند او مرګ شریک دی مونږه د شهید ذوالفقار علي بټو پیروکار یو مونږ د شهید محترمه بېنظیر بټو وروڼه یو چې تاریخ په کوم تاریخ کې زموږ نه چا ګټلې ده او بیا راپاڅو په یو بل باندې الزامونه لګوي الزامونو خبره نشته دي نه د صدرانو دا خبره منم مونږ وشروع کړله خو ګورنر راغی نو ګورنر یوسف علي خان ته وګوره ګورنر راغی او یوه هغه بله ښځه راغله او هغې چې کوم دی کاته ورانه شوه او د هغې وجې نه خلک پاتې شو ګورنر درغی تا له نوکرونه درغی دغسې نوکري چېرته دی چې تا له نوکري درکړي تا له څه پیسو نه درله یا بل راپاڅېد سلیم خان راپاڅېد هغه هم پکې هغه دغه غر او دا غر هغه غر او په دې غر جنګېدو خبره نه چلېږي و دا چې هلئ د خدای لپاره انصاف ورسره وکړئ د خدای لپاره د هغې څه انصاف وکړئ او که انصاف نه کوئ نو موږ اوس هم د سیند راغستې وړي تاسو یې خو موږ نه مخکې شروع کړو د ټکۍ ویې وړئ هېڅوک نشي ویلی چې زه د پیپل پارټۍ لپاره داسې کار کولی شم او زړه هم زموږ نه غواړي لکه ما 5000 کسان نوکران په خپله حلقه کې لګول دي ناست دي دلته د روټي کور له مې ولاړونه دي په خدای مې قسم وي که اوسه پورې پکې یو زما سره پاتې ټول دي او بله ورځ بیا زما ورور راپاڅېد چې بجلۍ کته او ورور پرته زه خو اکثر دې باچا ته وایم او زه دې خپلې پارټۍ ته وایم چې د خدای خاطر وکړئ نه قرار شي دا راته ووایه چې بله ورځ یې دلته را ټکس مې پاس کاوه او دنیا چغې والې نو بیا هغه ټول راغونډ شول په درګۍ او په بل ځای کې میټینګ کوي او دا وایي پیپل پارټي دې د حکومت نه وځي خو چې دا ټکس په موږ نفاظ ونه کړي نو زه به شور پاڅېدم چې ولې وځي ستا لپاره تا ووټ ورکړی چې ستا ووټ صندي ورکړی دی د ټکس دپاره د ملکان ډویژن تا یو کوم ممبر چې دی کامیاب کړی هغه راته ووایه لیکن بیا هغه پیپل پارټي راپاڅېد او هغه ټکس یې وروسته کړ هغه پیپل پارټۍ چغې والې هغه ټکس یې وروسته کړ
یوټیلیټي سټور والا ملازمین یې لرې کړه. بیا خدای شته چې زه ورغلم چې مه کوئ خلاص شئ خلاص شئ. دیو بیا را پاڅېده، چودري منظور را پاڅېده، خورشید شاه را پاڅېده، نه دا د غریب حقوال دي، دا هغه ما 600 اړخونه دا اوس هغه اعتراف جرم دی که څه شی دی هغه کول دي. ما راوړي په میز مې ایښلي وو، د یوټیلیټي سټور سړي له به مې ورکوم دا ستا اډر دی او هغه ټول لرې کړه. چې لرې کړه نو پیپل پارټي را پاڅېده په فرنټ ودرېده چې دا به نه لرې کوو او بېرته یې بحال کړه. لیکن زموږ قوم نه پوهېږي او بیا خیبر پښتونخوا خدای خبر دا چې پوهېږي موږ به ډوب شو انشاءالله. جي باچا هېڅ دسیسه مسله نشته، موږ هم پښتانه یو، موږ د بټو ملګري یو، زموږ په تا اعتماد دی، اعتماد هم دی راباندې. او که سر هم ځي، که مال هم ځي، که جان هم ځي، کوم ځای کې جلوس وي، کوم ځای کې جګړه وي او دا چل موږ ته ښه معلوم دی، ښه چل راته له بل نه ښه چل موږ ته معلوم دی. دا موږ کړي دي انشاءالله په میدان به ولاړ یو مقابله به کوو. که څوک څه راکوي او که یې نه راکوي د بټو چې موږ له دا ژبه راکړله د دې نه بل غټ شی موږ له څوک څه راکولی شي.